كان من قوم موسى بشک قارون د قوم د موسی علیہ السلام نو یعنی بن اسرائیلیو فبغى عليهم خسر کشی کړي وا واتیناهم من الكنوز ورکړي و ته منګ ډېر خزانی ما ان مفاتحه لتنو بالعصبه چې چابیانې د هغې برابر وي د یو لوی ډلې په اوچتولو کې اولی قوه چې ښه خاوندان د طاقت به وو اذ قال له قومه لا تفرح کله چې وویل هغه ته قوم د هغه ډېر فخر مه کوه ان الله لا يحب الفرحين الله نه خوښوي ډېر فخر کوونکي وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة او تلاش که په هغه مال باندې چې الله دله درکړی دی ځان له کور د آخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا او نقصان مرسوه ځان ته په دنیا کې صرف دنیا سره مینه مه کوه واحسن کما احسن الله الیک او هغه طریقه اختیار که ښکلې چې کومه الله تا سره ښکلې اختیار کړې ده ولا تبع الفساد فی الارض د الله قانون مه ماتوه په ځمکه کې ان الله بشک الله لا يحب المفسدین مینه نه کوي د شر پسندو سره الله پاک پس د هغې نه چې انسان ته خپل احسانات ور یاد کړو په انسان باندې کړي انعامات ور یاد کړو اوس ورته الله پاک مثال بیاني چې زمونږ کوم نیکان بندګاني نه هغې له اول نه مونږ مال دولت ورکو نه او چې کله یې وله ورکو نو بیا وله توفیق د لګولو هم ورکو ځکه هغه انسان چې هغه سره توفیق د لګولو نی نه هغه انسان په هغه مال باندې ځان ته نقصان رسوي د هغې دپاره الله مثال د قارون ذکر کوي قارون د موسی علیهم السلام د تره زوی و تفسیر مدارک تفسیر روح المانی تفسیر کبیر او بحر محیط په دې کې په مضبوطو اقوالو سره هغې دا راغستې دی چې د موسی علیه السلام پلار او د قارون پلار د خپل ورونو د قارون د پلار نوم اکثرو کتابونو کې یسحر راغستی شوی دی او قارون د موسی علیه السلام او د هارون علیهم السلام نفس د تورات د ټولو نه لوی عالم او لوی حافظ او ښکلی قاري موسی علیهم السلام او هارون علیه السلام خو پیغمبران و هغوی ته خو خود علم حاصلو لیکن قارون د هغې نه پس هغه پورا عبور ورته حاصلو په تورات په احکاماتو باندې او ښکلی حافظ مو د تورات واحد او ښکلی قاري مو خو مسله ورته دا جوړه وه چې کله یو بادشاه یا مشر هغه په یو قوم کې کار کول غواړي نه هغه د هغه قوم نه یو منافق راټینګي چې هغه ته د هغه قوم ټول رازونه ښکاري او هغه د خپلو مفادو دپاره استعمال کړي فرعون ته هم دکه یو سړی دا ښه منافق ملو شو ځکه چې د منافقت هم ګڼې طریقې دي چې یو سړی هغه تاله په قوم کې کار کوي نشي د قوم په اعتماد ومي او چې بیا هغه مذهبي لیډري نو بیا خو هغه تا ته ډېر زیات سونه پریوزي او فرعون ته دې ښه په دې باندې پرېوته چې خلکو رده علم منو خلکو رده دینی خدمات منل او بل د پیغمبر په خاندان کې هم د تره زوی و بل د موسی علیهم السلام سره دا حسد چې ګوره دا دواړه انبیا دي دا زما د تره زامن دي دي دومره ځای جوړ کړو ګوره زما پکې اړو ځای نشته نو د دې بغض حسد د لاسه هم د فرعون خزانې ته لاس رسولی او څه ډېر زیاته چې کوم دی نو وانې پکې کړې وه بل مفسرین دا هم راځي چې د سره یو داسې علم و چې هغه علم په ذریعه باندې به د سونه پیژنده چې اکثر هغې ته علم کیمیا وي دته هغه عناصر هغه د هغې پهچانو
چې کوم عناصر هغه سونه ښیي بنده ته چې یاره دې ځای کې دا شی موجود دی. دا دواړه علمونه ورسره وو، یو د منافقت علم او یو چې کوم دی نو هغه د خپل عقل او د لیاقت علم. په دې وجه به یې دغه کافي ترقي وکړه. خو چې کله فرعون غرق شو نو د هغه د غرق کېدو نه پس د فرعون نه هغه پیداوار بند شو چې هغه وخوه د خزانه کوله وکړی و، د به وله خلک والو او هغه به دله ورکړه کوله. لکه څنګه چې کوم دی نو د کلي یو مشري یا د کلي یو خاني او بس هغه چې کوم دی نو تاله چې بار نه کم امداد راځي MPA MNA یا د بل څه د حکومت په ذریعه بس هغه ورته وایي زه پوشه زما کار پوشه دا ټوله زما فقیرنامه را بس چې زه رضا یم دا ټول به رسوي. حالانکه دا یو حقیقت دی چې مال د هیچا نه خپلېږي. وختي مې یو کتاب کته یو ډېره ښکلې خبره مې د مخې نه تېره شوه. وی یو خان و د هغه 19,000 جریبه ځمکه وه او خان خو ویي هم دی ته. یو ورځ یو فقیر راغی، فقیر ملنګ بالکل شلېدلې کپړې او هغه خپل میرې چولې وي. نو یا خان باندې سلام وکړو. نو یا خان صاحب کېناسته. د خانانو خوی او د خانانو یو خپله طریقه یو اندازي. د دې ویل لکه څوک یې؟ ورته وایي چې خان یم. ته وایي خان یې؟ ورته وایي یاو. وایي څنګه خان یې؟ وایي چې څنګه ته خان یې؟ وایي تا ته پته ده زما 19,000 جریبه ځمکه ده؟ ورته وایي دومره زما هم ده. په ما تا کې څه فرق دی؟ او ورته وایي ښه. او د غوسه شو. وایي ستا دې شکل ته وګوره ستا دې. او ورته وایي ستا په شکل کې مقصد دی که ستا په زما په جایداد کې مقصد دی؟ ستا برابر سړی یم. ورته وایي کوم ځای کې ده؟ وایي ما خو په دې علاقه کې چې ته د خپل ځان برابر کس ونه ولیده او ته له کوم ځای نه راکوز شوې چې ستا دلته ځمکه ده؟ ورته وایي زه به درته اوس ښیم ما سره لاړ شه. موږ برې ته یې بوت. ورته یې کش راښ کړو. وایي دې 2.5 ګزه کې به ته هم ښخېږې، دې 2.5 ګزه کې به زه هم ښخېږم. نوره ستا نه هم پاتې ده، د ما نه هم پاتې ده. خان یې اریان دریان که ورته یې وایي وښیه راته. وایي څومره به وړې در سره؟ خو دغه 2.5 ګزه دې کې به چې کوم دی نو زما هم قبر وي او ستا به هم قبر وي. دغه زما هم شته او ستا هم شته. نو زه ستا نه په څه باندې کم یم؟ بس خان چې کوم و نو هغه هم یو داسې سړی و چې غالبا امام غزالي صاحب دا په خپل کتاب کې لیکلی ده چې وایي هغه په زړه باندې ډېر غټ اثر وشو. بس وایي هغه ځای کې د خانې هغه پیزار میزار وباسو چې دا حقیقت دی. نه زما پلار وړه نه مې نیکه وړه، خو دغه 2.5 ګزه ځای دی مونږ هسې په دې باندې دومره نازیږ. نو چې کله فرعون هغه غرق شو بس د باندې پیداوار بند شو. چې بند شو نو دی د موسی علیه السلام سره حسد نور هم سیوا شو. دا خو د موسی علیه السلام د لاسه لاړو فرعون. موسی علیهم السلام د هغې نه پس خو چې کوم دی نو حکومت د موسی علیه السلام شه اختیار د هغه په لاس کې راغی. هغه اډر وکړو بھائی د خلکو نه زکات راغونډ کړي. د الله په قانون دی چې د پسې کس ولېږو نو ده ورته وایي چې بھائی موسی علیهم السلام ته وایي چې دا تا کومه اندازه لګولې ده دا ډېره زیاته سیوا ده، دا ماته لږ کم کا. زموږ خو 40 روپۍ راکړه نه، 100 کې 2.5 روپۍ ورکړو. موسی علیه السلام ورته وایي چې ورته ووایي چې 0 پسې 1 روپۍ راکړه، په 0 روپو پسې 1 روپۍ زکات وباسه. ده ورته وایي دا زما دا خو د دنیا ټیکس دی، دا به زه څنګه ورکوم؟ دا خو ته زما نه په یو ځای باندې ارسالې، خو تربور مې سم راته ووایه چې د زما دا مال دې بدي شي. موسی علیه السلام راوغوښته، ورته وایي ګوره دا د الله درکړی دی او الله به پکې دله برکت کړي. ورته وایي نه دا زما د علم دی. مخکې آیات کې مونږ په خپله باندې دا خبر راوان انما اوتیته علی علم عندي، دا خو زما خپل علم دی، خپل پویه مې د خپل عقل مې دی، په هغې مې ګټلی دی. موسی علیه السلام نه انکار او ځان له یو خپل ګروپ پیدا کو. او تاسو ته پته را چې داسې خلکو ګروپ ډېر زر جوړېږي. دا چې کم خلک په دین کې نوې نوې خبرې راوباسي، دا کم خلک چې هغه د ځان نه دین جوړوي، چې وایي دا شته دا نشته، او هغه مولیانو پسې لکه نن سبا چې دا یو مولا دی منیر شاکر نومې دی که څه نومې دی،
چې کله خلکو ته وي سنت نشته او کله ورته وي نکاح نشته او کله ورته وي دا نشته کله ورته وي دا نشته ټول خلک وي بھائی دې رښتیا وي بله رس پکې یو کس خبره کوله په فیسبوک باندې وي دا نوې خبره یې کړې ده چې بھائی په نکاح کې د ګواهانو څه ضرورت دی نو وی ګوره زمونږ دا پښتانه سوچ نه کوي وي دا ماته مې دا سوال رالیږلی دی چې استاد جي واقعي دا خو دې رښتیا وي په نکاح کې د ګواهانو څه ضرورت دی دا خو د دوو کسانو د خوښې خبره ده بس ما قبول کړی او تا قبول کړی ما بس کیسه ختمه په دې کې د ګواهانو ضرورت ده د مولیانو ځان له کار کتلی دی وي دې ځان له د پیس دپاره راغونډ کړي نو هغه ورته وایي ګوره زه به درته په ستا د عقل مطابق خبره وکړم عقل خو مونږ پښتانه نه استعمالو مونږ خو بلکل پرېښی دی وایي زه به درته خبره وکړم تاسو دواړو خو یو بل قبول کو خو بله ورځ تاسو دواړه ښځه خاوند ووتی تلې یې بازار ته شاپینګ کوې یا د یوې ضلعې نه بلې ضلعې ته واوړېدې او ته پولیس ګیر کړی یا عامو پښتنو ګیر کړی بھائی دا ځان سره دې څوک را روان کړي ته بھائی زما ښځه بھائی تا سره څه ثبوت دی نکاحنامه وښیه نکاحنامه کې ستا ګواهان نشته دا فراډ دی دې باندې خو ګواه پکار و که نه نو دا ګواه د چا دپاره سپورټ شو دا چې چا نکاح وکړه د هغه دپاره سپورټ شو بھائی زما ګواهان شته دا کسان پکې نستو هغه وایي د ګواهانو ضرورت پکې هم نشته دا هغه یهودي لابي ده چې هغې تار وایي په څه باندې وایي دا د فرعون هغه طریقه ده او هم د یهودیانو مشر و که نه دا هغه طریقه ده چې هغه تا وایي نو په چا به دې وایي له شیطان هغه کار دی شیطان چې مولا وایي په مولا به وایي چې خان وایي په خانې وایي او چې امیر وایي او حاجي وایي نو په هغې باندې وایي تا له به ستا د وډ کس ګوري بس قارون چې کوم دی نو داسې چل وکړه کسانو ته یې وایي د موسی علیه السلام نه خلاصومه خو یو خبره کې را سره ملګري شي حاجي ورته وایي بلکل موسی علیه السلام ته څوک لمسو یو الزام به پرې ولګو موسی علیه السلام به پخپله صبر شي بس یو بدکاره زنانه و هغې ته یې وایي موسی علیه السلام باندې به موږ پروګرام جوړ کړو او ته پکې پاسه ووایه بھائی موسی علیه السلام زما د ماشوم د موسی علیه السلام نه پیدا دی دا ټوله خبره د څه لپاره وه د ټیکس لپاره زکات وی ټیکس دی نن سبا زمونږ هم ډېر خلک ټیکس ګڼي نه ورکوي که ورکوي نو هم ورته نه باندې جوړوي خو خیر دی 2 فوټه بلاندې کوزېږي که نه پته به یې ولګي ابوبکر صدیق په دې باندې جهاد کړو مانعین زکات خلاف هغه جهاد کړو او جهاد خلک د کافرو خلاف کوي بس مختصر دا د موسی علیه السلام د راغې موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام جلسه هم جوړه کړې ده د زیارت پر ورځ باندې خو چې کوم دی نو تاسې هم خلک راغونډئ نو دې هلته کې راشه سوال نصیحت به موږ ته وکړي موسی علیه السلام ورته ویې ډېره ښه ده چې موسی علیه السلام کله بیان وکړو دغه زنانه چې کوم دی نو په دا کې هغه راله سټیج ته اعلان یې وکړو وایي زما یو خبره واورئ قارون ورته وایي زما خبره به اول نه اوري موسی علیه السلام موسی علیه السلام د زنا باندې دې ورته خبره ونه کړه په زنا باندې ورته هم لږه خبره وکړه موسی علیه السلام ورته هم خبره موسی علیه السلام او کچر دا قانون د ټولو دپاره یو شانتي که ستا دپاره بدل دی ورته موسی علیه السلام ورته وایي نه خو یو شانتي قانون دی ښځې ورته وایي که دا یو شانتي قانون دی موسی علیه السلام دا خو ستا ماشوم دی دا خو ستا نه پیدا دی بس خلک یې حق حیران کو په دې کې 2 قوله دي موسی علیهم السلام یو دا قول دی چې موسی علیه السلام هغه ښځې له قسم ورکو چې اخره په تورات باندې قسم چې ته رښتیا وې یو خبره دا ده چې دا هغه ماشوم په خپله باندې چې کوم دی نو ګواهي وکړه په هغه 4 ماشومانو کې دی خو مختصره خبره دا چې د موسی علیه السلام صفایي یې وکړه چې بھائی دا نه موسی علیه السلام نه دی دا خو د پلانکي کس دی او ما له قارون پیسې راکړي بس موسی علیه السلام ورته وایي کوم چې د قارون ملګري دي قارون سره یو ځای شي او دا نور خلک دی را جدا شي او په سجده باندې الله تفریح ورته خدای پاکه ده خو زما ډېر توهین وکړو ما له لږ غونته کې اختیار راکړي دا چې په کوم څیز باندې ستا کمانډ دی ردې ما له لږ غونته اختیار راکړي الله ورته وایي د څه اختیار دی پکار دی د ځمکې اختیار راله لږ راکړه الله پاک ورته وایي موسی علیه السلام دا اختیار ډېر زورور څیز دی اختیار د کابو نه بار څیز دی دا هر څوک نشي کابو کولی
موسی علیه السلام ورته خدای پاکه بس د لږې یوې لحظې دپاره د دې ځمکې اختیار راکړه. موسی علیه السلام ته الله وایي زه ټیک ده چې ته ورته سوی هغه به کوي. ټول خلک ته جدا شو، قارون سره 2 کسه پاتې شو چې هغوی وایي چې موږ د قارون ملګري یو، بس دی چې هر څه کېږي موږ به ورسره هم کېږو. بس وی موسی علیه السلام ځمکې ته وی نیسه، بس ځمکې راټینګ کړو. قارون به هم زور کو، هغوی به هم زور کو، ځمکې نه پرېښوده تر ګیټو پورې، تر پانډو پورې، چې د پانډو پورې ډوب کړو نو بس ویدي په مینت زارې شو. هغه 2 کسانو نور هم ووایي موسی علیه السلام ورته وایي چې نه. قارون هم وی چغې والې چې موسی علیه السلام هر څه منم، په اصلي حیثیت یې منم، په ډبل تربل یې منم. موسی علیه السلام ورته وایي چې بس اوس د منلو ضرورت نشته، اوس به زما منئ. او تر دې پورې چې وی لاړه ځمکه پې هواره شوه. چې ځمکه پې هواره شوه نو وی خلکو کې یو کس وی چې د قارون خو د دنیا مالو موسی علیه السلام ته ټول پاتې شو. موسی علیه السلام وی ځمکې ته وی چې راغونډ که دا هر څه، بس ځمکې راغونډ کړو او هغه یې قارون پسې ورویشتو چې زه بس مال دې ځان سره سنبال که. وی دکه وخت کې جبریل علیه السلام راغی ورته یې چې موسی علیه السلام بس دا دوره موده زما نه فرماني وکړه او ما دته څه نه دي ویلي، که دا د ما ته نن دا د ما ته ویلې وي، دا خو ده تا ته وي پرېمې ده پرېمې ده پرېمې ده، که د ما ته ویلي چې خدای پاکه بس یو چانس راله راکړه، بس دې ما معاف کړو. تا ګوره په هغه دوره توبې وباسلې او تا معاف نه کړو. موسی علیه السلام ورته ویل چې خدای پاکه دا د سړي زوی نه و، چې سړي زوی نه وي هغه سره هم داسې پکار دي. الله پاک ورته ویل چې موسی علیه السلام چونکې ما تعالی اختیار درکړی دی او بس د بس چې څه دې وکړه هغه دې وکړه، آینده لپاره به داسې نه کېږي. په دې وجه مفسرین وایي هغه اوس هم ځمکه کې اعلان دی، دا نه چې هغه سفر کوي، خو ځمکې کې اعلان دی تللی دی. هغه سره به نور الله پاک حساب کتاب کوي د قیامت پر ورځ باندې. خبره یې پکې څه وکړه، مال بچ نه کړو. مختصره خبر الله پاک چې کوم دی په دې دوره دا کې څه مقصد و، مال بچ نه کړو. مال بچکول نه کوي، بچکول څه کوي؟ د الله رضا، صرف د الله رضا. او د الله رضا په څه کې؟ د پیغمبر په تعلیماتو کې. چې څوک د پیغمبر په تعلیماتو باندې عمل وکړي الله رضا کی، نو چې الله رضا کی د هر څه نه خلاصي. چې الله رضا نه کی نو د قارون چې کوم دی نو خلک وایي چې بیا نه یې دومره وي چې او خچر وبوړي، دغه خرافات دي، هسې هغه اسرائیلي اقوال دي. خو د هغه دولت دوره و، هغه دولت یې دومره و، هغه پیسې صرف و، هغه نور مال حال پرېږده وه چې هغه به 40 کسانو به د هغه خزانې او هغه بوجۍ نه شي اوچتولی. چابیانې نه، هغه خزانې هغه بوجۍ په څه کې به چې هغه ایښي وه به نه شي اوچتولی او هغه خلاص نه کو. په څه باندې خلاص نه کو؟ چې هغه د الله په نافرمانۍ کې چې کوم دی نو هغه ګټلې وي او د الله پاک نافرماني یې وکړه، بیا په هغې کې هم چې کوم دی نو غاړه نه کېښوده چې صفایي کي. نو الله پاک وایي څوک چې زما رضا ته غاړه ږدي دا هر څه ما کړي دي زه یې وله نور سیوا کومه، خو چې زما رضا ته غاړه نه ږدي زما نه علاوه څوک داسې نشته چې زما د قهر دی بچ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسی، بېشکه قارون د قوم د موسی علیه السلام نه و. فبغى علیهم، سرکشي یې وکړه. واتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه، او هغه له موږ ورکړې وې خزانې چې د هغې چابیانې به لا ته نه وړئ. بالعصبة، یو پوره ډلې، اولي قوت چې ښه پهلوانه به وه. اذ قال له قومه لا تفرح، کله چې هغه ته وویل قوم د هغه ډېر فخر مه کوه. ان الله لا يحب الفرحین، بېشکه الله پاک مینه نه کوي د فخر کوونکو سره. وابتغ فیما آتاک الله والدار الآخرة، او تلاش که په دې مال کې چې الله دله درکړی دی کور د آخرت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، زړه مه لګوه د دنیا سره. واحسن کما احسن الله الیک، او نیکي وکړه لکه څنګه چې الله در باندې احسان کړی دی. ولا تبع الفساد فی الارض، د ځمکې قانون مه ماتوه. ان الله، بېشکه الله لا يحب المفسدین، مینه نه کوي د شر پسندو سره.